په دې غره باندې لیز شوی دی، حکومت پرې لیز ورکړی دی او دایمي دا درانه ګاډي دي د ګټو چلیږي، هغه شته زموږ هغه خواري ضایع کړه او کډې شوی دی او دا ګټې پرې وړي. نو دا روډ یې زموږ دومره خراب کړو چې هغه یې ټول کندې مانه پکې کلاسونه زیات مس شوي ولې چې دا روډ خراب دی. غره په مخه کوم مریض چې جلد کته رسو یو کس صاحب کې جلد ګرځي د لکه روډ د لکه ډېرې مسلې کوي او چې بیا وخت رښتیا راځي. بل خبره دا چې موږ د ډاکټر ضرورت دی، ډاکټر نشته، هسپتال نشته. نو موږ چې ماسکوتن شي نو هغه لیټ صحیح کوو چې هغه د بجلي د په سترګو وي نو خو زموږ د سهولت نه خبر نه یو. د سب ډویژن بریکوټ نه په 11 کیلومتره کې او د املوک درې کلي نه په 15 کیلومتره کې پرته د ګوریکن غاښې بانډا چې د بنیادي سهولتونو نه محرومه ده. د والي سوات د وخت یو پرایمري سکول دلته موجود دی چې په هغې کې جنکۍ هلکان سبق وایي. دلته میشته کورونه چې دي هغه د کم بنیادي سهولتونو نه محرومه دي. په دې باندې به د دې علاقې د مشرانو سره خبرې کوو. خو دلته زما سره داسې ملګري هم ناست دي چې هغه په بهر ملک ژوند تیروي. هغوی په بهر ملک صحیح نه او بیا چې خپل کلي ته راشي نو صحیح نه. نو زما سره یو ملګری موجود دی. خپل نوم راته ووایه څونه وخت یو بهر ملک وي؟ ما خو شل 15 کاله تېر کړو او فضل محمد مې نوم دی. ټیک. فضل محمد صاحب ته چې کله بهر ملک ته لاړ شي هلته تا روډونه ولیدل، هلته تا سکولونه سهولیات، بیا چې خپل کلي ته راشي پړه دې څه نو هلته خو روډونه ډېر ښکلي او دلته خو چې راشي زموږ دغه روډ دی د دې دومره وخت یو پرې راشي یو وایي موږ به وکړو، بل وایي موږ به وکړو، بل وایي موږ به وکړو، هېڅ نشته. موږ چې تلو دې نه مخکې سړی راغلی موږ راوستی وو پنځه ویشت سلو پنځه مې باید وکړم خو وایي نه کړو. نو موږ به کې 2 کاله بعد راغلو هېڅ هم نشته. تا چې د 15-10 کاله مسافري وکړه د خپلو بچو دپاره نو ستا بچي به تعلیم نه محرومه پاتې شي نو بیا به څه کېږي؟ بیا به څه کېږي؟ دغه ژوند دی ګران نه دی؟ ګران دی که ګران دی. خلکو تعلیمونه وکړو کته او دغه غر دی تا ولید روډ ته هم ولیدو دې هم ولیدل. بابا دا راته ووایه چې په دې کلي کې صحیح نه دلته کې خو تاسو ته د قدرت وسایل ډېر دي خو کم چې بنیادي وسایل دي تاسو ته نه. زمونږ د اتیاو کار عمر دی زما او داسې کار دی چې موږ ځانله دا روډ په کشی بیلچه جوړ کړی دی او د دې 15-16 کاله وشو او په دې باندې دا ډینې راځي دا غر لیست شوی دی او دا ګټې پرې وړي. نو دا روډ یې زموږ دومره خراب کو چې هغه یې ټول کندې کو او هغه ټولې ساده ډینې دي دا یې موږ ته وران کو او د جوړولو څه ششته مې نشته. داسې راته هر یو وایي په پالټی راځي چې دا به زه وکړم او دا به زه وکړم خو نه یې پې لا د سیمټو بوجای واچول او نه یې پې د تار کولو. د بجلی راته ضرورت دی، د هسپتال راته ضرورت دی، زمونږ د سکول دی لار دومره ورانه ده چې ماشتران راځي چې د دې وجې نه اکثر خوړي او دا بیا پاتې شي نو لیټ راورسي واړه راغونډ شوي هغه خواره شي. اول الله ته بیا حکومت ته دا خواست کوو چې لکه زموږ د په دغه کې راشو په سپورټ کې او په د روغه سترګه کې راشو چې موږ ته لوکټي څه کار مارو شي. موږ د غاښې د باندې اوسېدونکي یو او نوم یې جمعه ګل دی. دلته موږ ته دونه سخت مشکلات دي چې کله زموږ بیمار پېښ شي نو د روډ باندې د ګاډي د تلو امکان نه وي. موږ څه په کشو بیلچو کړی خو هغه ګډوډ شوی طوفانونو وړلی حکومت په هېڅ کله څه نوټس نه دی اخیستی. وایي نن به یې کوو سبا به کوو په هغې 2-3 کاله وخت دی خو هېڅ یې پې نه دي کړي. موږ ته د روډ نه ډېره غټه مسله ده. زموږ د بیمار زموږ د بیمار شي هغه موږ په کټ کې والو یا په څه جوړي موږ هغه بریکوټ ته هغې ته وړو. روډ صحیح شوی موږ ته بجلي راغلی. زما نوم امتیاز دی او دا موږ ته ډېره غټه مسله ده دې روډ چې زه په خپله هم سکول ته ځم نو ډېر په مشکلات ځم چې کله چې زه سکول ته ځم نو د ما نه پکې کلاسونه زیات مس شوي ولې چې دا روډ خراب دی ډېر زیات او فیس رانه هم ډېر زیات دی چې لاړ شم نو د دې رانه پای نه هم اخیستی کېږي
او موټر سایکل هم اکثر په دې روډ خراب شي نو ډېر زیات مشکلات دي دا روډ روان دی او دا خو که زموږ سره مریض یا هغه جو په هسپتال ته رسر اوسه جو اکثر په لارې باندې خراب شي هغې نه چې ګاډی په مخه کړو کوم مریض چې جال ته یې کته رسوو یو که سسا پکې جوات په لارې ختم شوي هغه روډ هم په خپل جوړ کړی په کاشو باندې په بیلچو باندې خپل بچي وږي پرېښودي دي او دا روډ هم راښ کړی دی روډونه یار یو کس راځي وایي یو وایي زه دله کومه دا بجلي دله کومه روډ دله کومه ډېرې مسلې پکې وایي خو چې بیا وخت رښتیا وراشي نو بیا نه وي زما قسم د هرې هغه مسلې لوزونه شوي دي خو یو بیا نه جی دا خو د دې روډ سره موږ لکه داسې واسطه پاتې شولې چې ټولې کډې مډې دي او روډ روان دی نو بغیر د فور ویل ګاډو نه کېږي نه که ځکه چې ته کته چې رالو او ګاډي ته فور ویل ولګو نو بغیر د هغې نه خو راختو نه او که خیال یې کړی هغه لارې کې را روان و نو هغه ګاډی اوچت شوه هغه شوی غر له لاړه او شای کته لاړه نو د وجې د دې چې دا روډ زموږ ډېر روان دی بل مشکلات موږ ته د دې روډ د وجې نه ولې چې دا سکول دی زموږ او دې ته ماشترانو ټیم په ټیم نه راځي د دې وجې نه راځي چې روډ روان دی باران شي نو که راغلي جو د نیمې لارې نه واپس ځي بله خبره دا چې موږ ته د ډاکټر ضرورت دی ډاکټر نشته هسپتال نشته بل چې موږ ته خیري ته وځو موږ هغه بجلي او هغه حالات وینو او د خلکو هغه فریجونه او اتلاجي هغه وینو بیا راشو د خپل مول وګورو نو والله چې د دې باندې ډېر سخت خپل حکومت نه او د دې نه ډېر ګیلمن یو په وجه د دې دا تمه لرو چې الله پاک په هر څه وکړي او انشاءالله چې موږ دا مشرانو ته دا ګیلمن شوي دي په دې باندې چې څو پیرې لاړو رالو ستړي شو خو موږ له یو کس کار لا تر اوسه پورې نه دی کړی او دا اخرنی دغه دی چې تاسو رالی او انشاءالله چې امید د الله نه لرو چې دا کار به زموږ الله به یې کوي او د دې دا مشران به یې اوس کوي او که وایي نه کوو زموږ حق دی ولې چې موږ د هغو حق ادا کوو او زموږ حق چې کوم دی نو هغه نه ادا کوي موږ ته خو نارینه خو پرېږده خو زموږ زنانس هم ووټونه ورکوي زنانه او چې کله زموږ وخت راغلی دی نو موږ ته یې په سمه سترګه نه دي کتلي موږ پسې تلې راغلي یو موږ درخواستونه لیکلي دي ورکړي دي زموږ درخواستونه چې کوم دی نو نه منظوره شوي دي او موږ ډېر زیات ستړي شو زموږ دغه روډونه دي چې تاسو ولیدلو زموږ دغه جو څه به ووایو خو په دې کې څه د ویلو ځای نشته تاسو ولیدل نو مهرباني جي الرحمن الرحیم زما نوم نور محمد دی د دې علاقې اوسېدونکی یم موږ په خپل وخت کې لکه په هغه وخت کې د ایم ایم ای په حکومت کې زه کونسلر پاتې شوی یم او په هغه وخت کې لکه کم هغه چې شوي دي لکه هغه تارکول تاسو ولیدل چې د دې دغه پورې شوي دی سټوپې پورې نو هغه ستارکول ختم شو د هغې نه په دې خوا چې دی نو لکه بیا کار نه دی شوی اوس زموږ د علاقه ډېره ښکلې علاقه ده دلته کې ځنګلې دي او ټوز واله راځي او سټوپه پکې شته هغې له خلک راځي انګریزان راځي خو سهولیات موږ ته نشته سهولیات موږ ته نه بجلي شته نه تعلیمي ادارې شته نه هسپتال شته او بل که دلته ټورز والا راشي هغو ته په دې لارې باندې دا ګاډي خراب شي نو اکثر د دې علاقې خلک ورکوچي د هغو سره امداد کوي هغه ګاډي ورسره په دیکو میکوي په مخه کړي او په دې چړایانو ورسره وخېږي اکثر پسې موږ خپل ګاډي کوز کړو او پای پورې ټوچین کړو او هورای کاږو وله چې موږ ته دا روډ برابر شي زموږ خو لکه مطالبې زیاتې دي موږ خو بجلي نشته او مطلب دی چې هسپتال نشته سکول نشته خو مین خبره زموږ روډ ده چې موږ ته روډ برابر شو دلته به ټوز والا راځي نو د هغې به هم دغه دې خلکو ته زیات آمدن شي څوک به دلته کې هوټلې کولاوږي څوک به د روډ په غاړه دوکانونه کولاوږي نو د هغې به ورته هم لکه آمدن لکه د دې خلکو سیوا شي یاره جیزو به دا ووایم چې د دې علاقې خلک لکه ډېر مهمن نواز خلک دی او ډېر مېلمهدوست خلک دی لکه دلته کې چې څومره دا خلک راځي اوس فلحال خو روډ موږ ته نشته خو چې څومره خلک راځي دا خلک ډېر غټ عزت او قدر کوي نو که فرض که داسې دا روډ موږ ته جوړ شي او دلته کې خلک راځي نو لکه د دې ته به انشاءالله چې ویم چې بیا به بحرین کالام مدین دغه طرفونو ته نه ځي ټول به دې طرف ته راځي مسایل خو موږ د ډېر زیات دي موږ ته دې مشرانو ټول تاسو ته ووایي چې بجلي نشته او سکولونه او دغه چې دا روډونه هر څه لکه موږ وایو چې یو شی هم نشته موږ ته په دومره عمر کې دغه ګران په حکومت کې دا کلوټ را شوی دی که ته دلته واټر شوی دی نور بیا حکومتونه راغلي زموږ نه ووټونه اخیستي دي او موږ نه کار نه دی کړی باران وي نو په باران کې موږ یو ګاډی مریض لګوو او بل بسې دي کسان لګوو دوه ګاډي یو ګاډی ولې چې په چړایانو کې باران کې نه خیږي نو هغه کسان بیا لګوي زورونه کوي هغه مریض خیږي نو په هغې باندې په موږ باندې ډېر وخت واوړي او مریض هغه خراب شي زما نوم ډېر زیات سهولت نشته روډ هم وران دی بجلي هم لکه نشته او جی زموږ خو دا مطالبه ده چې
چې زه په خپله سعودي عرب کې پاتې شوی یم، نو هغه ځای نه چې موږ د ایسته بیسته علاقو ته وګورو، مټې ته وګورو، په پورته د علاقو ته وګورو، نو هر علاقې د بجلي که یو کور دی په هغې پسې بجلي تللې ده، روډ ورته تللی دی، او هر ځای ته روډونه، بجلیانې، هر سهولتونه زیات دي. بلکې موږ چې د خپل علاقې ته وګورو، د هغه ځای نه راشو، نو که چېرته په د شپې راشو، نو د شپې موږ په پورته بیا نه شو راتلی، نو یا په بازار کې پاتې کېږو یا چېرته بل ځای ته ځو. نو د هغې نه چې موږ د خپله علاقه ګورو، د خپل دغه ډېر ښایسته ځای دی، اوبه پکې ښکلې دي، ځنګل یې ډېر ښکلی ځای دی، خو موږ ته دغه سهولیات نشته، روډونه نشته. او موږ د وزیر اعلی صاحب نه او مراد سعید صاحب نه موږ هغه ته دا درخواست کوو چې هر علاقې ته په دې 2-3 کاله کې هر ځای ته روډونه او هر څه وشول. خو زموږ د بیرکوټ ډاکټر امجد صاحب چې کوم دی، دا ناظم دی، NPA دی، دې طرف ته هېڅ سهولت د دې نشته. راغلی دلته د عمل کې په خپل لیدل هم دی، علاقه یې لیدل هم ده، دا لارې هم لیدلې ده. د هغې باوجود چې کوم دی موږ دې حکومت بالکل هېر کړي وو. څومره حکومتونه په دې باندې راغلل، زموږ دا روډ د هغه ځای نه موږ راغېستی، د هغه ځای پورې دا په کشۍ بیلچو باندې موږ ایستلی دی. دې قوم چې څو غریبانان ول بهر خپل بچي وږي پرېښودي، د هغې نه د چانده کړې ده، پیسې راغونډې کړي، دا روډ راپرې ایستلی دی. زموږ سره یو حکومت په دې کې مرسته نه ده کړې. د هغې باوجود چې حکومتونه راغلي، لږ لږ کار یې پکې کړی دی، نو بیا یې په ځان پسې خېجولی دی. نو زموږ د هغوی نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړئ، موږ هم د الله تعالی مخلوق یو، دا د هغو سره زموږ حق دی، داسې نه چې موږ ته په زور راولو. چې د ووټونو وخت راشي، نو دلته په موږ پسې راشي، موږ ته مینتونه کوي، وایي موږ له ووټ راکړئ، موږ به دا وکړو، موږ به دا وکړو. چې کله د ووټونو وخت لاړ شي او موږ پسې لاړ شو، نو درخواستونه وله ویسو او خبرې ورته کوو، نو بیا خبرې زموږ هم نه اوري. او دا روډ جو تاسو ولیدو جي چې موږ په خپله کشۍ بیلچا په دغه باندې رخ کړی دی قوم، او هغه دوباره اوس وران شو، په دې غره باندې لیز شوی دی، حکومت پې لیز ورکړی دی، او ډاینې دا درانه ګاډي پې د ګټو چلیږي، هغه شته زموږ هغه خواري ضایع کړه او کډې کډې کو. نو چې زموږ ګاډي داسې دي چې مریض شي، چېرته مریض پکې واچو او بیرکوټ هسپتال ته وړو، نو چې هغه بیرکوټ هسپتال ته موږ رسو، نو هغه ښه خراب شي. او بجلي ده د مرغوزار په غاړه باندې، د سربا په سر ته، د علم سر ته یو بلب راختلی دی، او لینډ راختلی دی پخوا. نو موږ چې ماسخوتن شي، نو هغه لیټ صحیح کوو چې هغه د بجلي نه په سترګو وي، نو خو زموږ د سهولت نه خبر نه یو. بله دا ده چې زموږ میلمه شي، نو نه داسې یخې چینې راته شته، نه بریج، نه پریزر شته، ولې چې د بجلۍ د وجې. نو په هغې کې موږ د املوکدرې کلي ته یو کس لیږو، د خپلو خپلوانو نه هغه واوره راوړو، نو هغه له پکې هغه شربت وکړو، نو د هغه میلمستیا دغه موږ په دې طریقه باندې کوو. نو موږ ته د بجلۍ او د دې روډ ډېر ضرورت دی، ولې چې لار زموږ د تلو نه وتې ده، اوس بالکل داسې ده لکه په یو شړ غره چې ګاډی روان. او زموږ د علاقې ته غاښې ته ګورکن ته د روډ د ډېر غټه مسله ده، او د څوک بیمار شي نو هغو ته هم غټ تکلیف وي. او په دې باندې زموږ کونسلران هم ډېر دغه شوي دي، د هغو نه موږ ډېر غټ ګیلمن یو چې راغلي دي دې علاقو ته راغلي، خاص کر امجد علي صاحب، او دا علاقه په خپله نظر کې اخیستې ده، خو په نورو علاقو کې کار کړی دی، او روټونه ایستلي دي، سکولونه ایستلي دي، بجلۍ بولي دي، خو زموږ د علاقې له هېڅ توجه نه ده ورکړې، دی بالکل یاره کړې ده. دې طرف ته اډو دا خیال کړی نه دی چې بس یاره دې غلطه هم دا مخلوق اوسي او دوی موږ له ووټ را کړی. نو په کار دا دی چې دلته زموږ د بجلۍ د وجې نه هغه موبایلونه هم کار نه کوي، او بیمار ته هم تکلیف یا روټونه هم خراب دي، بجلي هم نشته دی، او ډېر غټ مشکلات دي راته. نو زه د میډیا ولته دا یو خاص کومه چې زموږ دا خبره مخکې خاص کر دغه ذمهوارو کسانو ته ولیږي، او دوی زموږ په دې غاړه باندې دغه وکړي، کوشش وکړي چې دا روټ وکړي، دا سهولتونه موږ ته مهیا کړي. مسایل خو ډېر دي، خو په هغې کې بنیادي خبره دا ده چې زموږ د ټولو نه مخکې د روډ ضرورت دی. چې روډ وران وي، روډ نه یو ځای ته، نو په هغې پسې دا نور سهولتونه چې کوم دی دا نشي راتللی. د ټولو نه مخکې زه حکومت نه دا خواست کوم، د هغوی ته دا درخواست کوم چې زموږ دا روډ یا تارکول کړي او څه سیسټم لا وکړي چې په دې پسې به نور چې کوم دی نور مسایل وسایل دا په یو ځای باندې نه کېږي. جی په دې فورم کې د اظهار خیال په حواله باندې ډېرې خبرې مخې ته رالې،
محمد رحمان چې په سعودي عرب ریاض کې د مزدورۍ په غرض باندې د دې املوک درې غاښې باندې نه تللی دی او خپلو بچو له هلته حلال رزق ګټي. د ده په اړه باندې هم ډېر ارمانونه دي. محمد رحمان صاحب څه خبرې چې یا خو وشوې، خو دا راته ووایه چې څه امید شته ستاسو چې یاره زموږ دا کم غږ چې دی دا فریاد چې دی دا به واوري واکمن؟ بس بچا ستاسو د دې میډیا والا ډېره غټه شکریه ادا کوم ستاسو د ټیم چې تاسو دې زموږ د علاقې ته راغلئ او تاسو زموږ د اواز اوچت کو. د بهر زموږ د مشرانو ته انشاءالله تعالی امید لرو د هغو نه چې ابدا وکړي او کوي به انشاءالله. نو زموږ سره څنګه چې وخت دومره دی چې اکثر په جوټۍ راشي، زموږ سره دونه ټیم نه وي. د حکومت ته کارونه چې دي دا هم داسې سلو کې په ټنډرو باندې په یو شي په بل شي باندې هلته کې چې یو کس په سعودي کې لاړ شي، سهار کې درخواست ورکړي بلدي او ته وایي په هغې کې یو کس په یو کس ځای کې به یو کوري یا به دوه کوري، نو هغه چې سهار کېږي پاسي نو هغه ته به اوبه تللي، اوبه ته روډ تللي، اوبه ته بجلي ستن لګېدلي پش پکې. نو انشاءالله تعالی که زموږ مشران په دې ټیم کې زموږ دا پروګرام ګوري، مراد سعید دی وفاقي وزیر هغه به تاسو ته وښیي. نو که په دې ټیم کې زموږ مشران زموږ دا پروګرام ګوري، مراد سعید دی، وزیر اعلی دی، زموږ سرحد وزیر اعلی محمود خان، او په دې کې ډاکټر صاحب ته موږ 2 درخواست ورکړي دي. سلیم الرحمن میانې صاحب ته هغه ته موږ یو درخواست د بجلي لیکلو 15 پیرې پسې ورغلو. او والله لازم دړه د دړ نو ته دا وایي چې موږ ته په دې لارې تکلیف دی، چې تکلیف راته نه نو موږ د هغو سره زموږ حق دی. او بل خبر دا ټول ورکر چې دا ټول د پی ټی آی دي او انشاءالله تعالی ډاکټر صاحب نوم د 15 پیرې لاړو او د هغو سره به یا ټیم نه وي. والله غالم انشاءالله تعالی زما سره دا درخواست دی. نو په دې درخواست کې ډاکټر صاحب له پاسه په دې باندې لیکلي ول چې په دې روډ ته تاسو 60 لک روپۍ چې دا منظور شي دا واله تاسو به د خپل چړاینې وکړئ. نو هغه وخت که ستاسو دا کیمرمین لکوټي په سکرین باندې ښوی شي دا به وګوري. دا 2 درخواستونه چې دي نو دا ډاکټر صاحب ته لیکلی شي، ډاکټر صاحب کوم شي یو ایمینټ دا سلیم الرحمن ایمینټ لیکلی شوی دی ډاکټر خلیل ته، او هغه پسې موږ 15 پیرې ورغلي وو. هغوی تاسو نن ټیم درکو، سبا درکو، نن درکو. دا په دې 2021 چې په دې باندې دا په 20 تاریخ دا غوته میلاو شوی دی. نو ان شاء الله تعالی که تاسو دا کیمرمن دا په سکرین باندې ورن دا هغه سره ان شاء الله تعالی پروتي او دا د مینې سی وګوري. او په دې علاقه باندې چې نو دا سخت تکلیف مونږ ته یو د دې روډ دی. په دې روډ دا یو غریزه علاقې دي، غریزه علاقې په دې دي چې خوړې په منځ دی، نو یو سیټ ته بل سیټ ته علاقه نو د خلکو خو دا روډ او دا دغه چې نو په لاسو خپو باندې دا خپلې وټې مټې کړي حکومتي وټې خو نه دي، بلکې په دې کې ارزم لاسو خپو خوارې دي خلکو کړي وه. دا د یو طرفه د غر دی، بل طرف ته غر باران پوشین دا بیا د جوړول نه اوس تاسو په خپله په دې لارې باندې رالی نو هغه لار کې په تاسو باندې ګاډی راوچت شول دي، هغه سر غر له راوړل او که نور کته دغه له لاړو. نو په دې کې ډېر داسې سیریس کیسونه د زنانو راشي چې هغه خپل ځای ته ونه رسي. نو هغه مسله ډېره داسې شي چې پیچیده معامله ترې جوړه شي. نو ډېرې پیرې مونږ لاړو، ډاکټر صاحب لاړو، ډاکټر صاحب نه مونږ دا خواست دی او د هر ادارې والو نه زموږ ډیپټم ادارې نه دا خواست دی چې زموږ په دې لاره باندې او زموږ په دغه باندې څه غور وکړي شي زموږ دپاره د الله زموږ د دې لارې څه بندوبست راوباسي. مهرباني. د سب ډویژن بریکوټ مضافاتي علاقه املوکدره او غاښې بانډه چې دا یو لوی شاهي پایتخت دلته کې موجود دی او خپل آثار لري. د علم د غر په یخ کې دا علاقه د بنیادي ټولو سہولتونو محرومه ده. د دې علاقې د مشرانو د خبرو نه پته دا لګي چې دوی انتهایی دردمند دي. نه خو دوی ته د صحت سہولیات شته او نه د روډ او نه د بجلی. پاکي اوبه دلته بېشماره دي، د غرونو هواګانې ښکلې دي، حسن ډېر زیات دی، د ټوریزم دپاره بهترینه علاقه ده، خو د واکمنو سترګې پې پټې دي. پکار دا ده چې حکومت وقت په دې باندې پوری کارروایي وکړي او دې خلکو لا هم بنیادي سہولیات فراهم کړي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، املوکدره غاښې بانډه، بریکوټ سوات.